أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو کوم چې دلته په پنډال کې د ځوانان مشران همزولي کشران ولاړ یې نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او دا ډاکټر صاحب وایي چې د 3 بجو نه تاسو دلته راغلي او انتظار کوئ نو الله تعالی دې تاسو عزتمن کړي چې کوم عزت موږ له راکړي زما وروڼو نن دلته کې راتګ یو مقصد یو خو دلته مختلف سکیمونه د هغې افتتاحګانې وې او د هغې سره سره دلته تاسو له دعوت هم درکولو ډاکټر صاحب خو بار بار لګیا دی دلته کې تاسو له دعوت درکوي خو نن زه به دا ووایم کیدی شي او الله به کوي چې ډېر زر به عمران خان د دې ملک په 2-3 میاشتو کې دوباره وزیر اعظم انشاءالله او دا خوشخبری در کوم چې انشاءالله په 2/3 اکثریت پر راځو او دا امپورټډ حکومت چې کوم د هغې مراد هم خبره وکړه سلیم الرحمن هم خبره وکړه او ډاکټر صاحب هم خبره وکړه د دې امپورټډ حکومت جنازه به وباسو انشاءالله همیشه لپاره تاسو مراد 4 کاله ووې تاسو موږ سره د 9 کالو نه 15 تیر شوي حکومت تاسو موږ سره ښه په نه راولاړې او دا 4 کاله چې زما کم دورو د وزارت اعلی په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې ما نه څه کېږي یوازې سوات دپاره نه یوازې ملکنډ دپاره نه د پوره خیبر پښتونخوا دپاره ما نه څه کېږي چې هغه زه د دې خاورې او د دې خپل را روان نسل دپاره زه وکړم او الحمدلله تاسو ته پته ده چې دا کم کارونه دلته روان دي دا کم میگا پروجیکټس دلته روان دي د دې به تاسو ته وروسته پته لګي د دې د اهمیت به تاسو ته وروسته پته لګي نن چې دلته زموږ مشران ناست دي همیشه دپاره د والي سوات ذکر کوي ولې ذکر کوي چې هغه په دې سیمه کې په دې خاوره کې ډېر کارونه کړي نو زه دا تاسو ته وایم چې انشاءالله د والي سوات سره سره به دا زما او زما دا کم ټیم چې دلته ناست دی دوستان رونه مې ناست دي دا به همیشه دپاره په تاریخ کې یادېږي چې دلته داسې یو ټیم راغلی و چې هغه د دې خاورې دپاره کم کارونه کړي دي دا به همیشه دپاره یادېږي 2-3 خبرې په کارونو کوم بیا به په امپورټډ حکومت باندې او دا نوی حالات چې دي په دې به سره خبرې کوم نن دلته راتګ مقصد ستاسو 2-3 میگا پروجیکټ شو خو د هغې سره د ټول سوات دپاره د دې سوات د ترقۍ دپاره د سوات د ټوریزم د پروموشن دپاره او د سوات خلکو ته د روزګار ورکولو دپاره نن چې کوم اهم پروجیکټ دی سوات موټروی فیز 2 چې نن د هغې باقاعده افتتاح وشوه او انشاءالله په هفته کې به دننه په ګراونډ باندې کار شروع کېږي دا پروجیکټ د ټول سوات مبارک شي زه دې سره دا ویل غواړم چې دلته کې زموږ څه دوستان دي ملګري دي د علاقې دي زموږ وروڼه دي د هغو څه ریزرویشنز دي په سوات موټروی حوالې سره ما ته پرون ویل چې یاره موږ به احتجاج کوو ګوره احتجاج د یوې خبرې حل نه دی ځکه حل نه دی چې سکیم اپروډ دی سکیم به کېږي په هر صورت به کېږي کو څوک خاندي او کو څوک جاړي خو سکیم به کېږي او په هر صورت باندې به کېږي زه صرف دا وایم تاسو ته زه دا ریلیف در کوم ستاسو ټیکنیکل ټیم دی تاسو چې وایې موږ سره انجینیرز دي ستاسو ټیکنیکل ټیم به راشي هغه مې ته پېښور کې ما افر کړې وه د خپلې ژبې نه نیم تښتېدلی او دلته زموږ د حکومت ټیکنیکل ټیم دی کې بني چې په څه باندې مو جوړه کړه که تاسو موږ پړه کړو نو هماغه الاینمنټ وي که زموږ خبره ټیک وه نو بیا به تاسو احتجاج او اعتراض به نه کوئ دا پروجیکټ بار بار دې علاقې ته نشي راتلی دا په ډېر تاسو خو ډېر خوشقسمته خلک یې د حد نه سوا خوش قسمت دی چې د چکدرې پورې راشئ په یو رفتار راځئ چې بیا سوات ته انټر شئ بیا څنګه راځئ بیا مو 2 غنټې په لاره دلته لګي او نیمه غنټه یا 3 ساعت به د موټروی نه په سوات ایکسپریس وې په چکدرې پورې لګي نو څومره فرق دی فرق شته کو نشته
دا هم دغه فرق ختمولو دپاره چې دا ایکسپریس وی مدین ته ورسي او هلته نه بهر خلک یا د سوات خلک راځي هر علاقې ته به جدا انټرچینج وي او ښه په اسانه به هغه هلته ګوزېږي نو زما خیال د اسلام آباد او د پېښور نه به سوات د مزل د مدینه پورې صرف 2 ګنټې پاتې شي نو دا ترقي ده او دا ترقي سره به دا سوات نورم اوچت شي دا ټوریزم زون دی دلته کې په تیر شوي کال کې په 2 ریجن کې په ملکګنج او په هزاره کې 25 लाख کسان راغلي او 6.5 ارب روپۍ هغه دلته ریونیو پرېښودې وه نو سوچ کوئ چې د دې سره به څومره د علاقه ترقي وکړي ځمکې ګرانېږي ورسره د هوټلو کاروبار ورسره ښه کېږي زموږ دلته سوات کې صادري جوړېږي هغه به ورسره خلک اخلي دلته کې به ستاسو نه نور خرڅ کېږي دلته به ټورسټ راځي هغه به ځانه د هوټلو کاروبار به ورسره ټیک کېږي نو د دې سره ټوله علاقه اوچتېږي کم خلک چې زمونږ بهر دي د مزدورو دپاره تللي دي انشاءالله هغه واپس به دلته راځي روزګار حالو جوړېږي چې یا ته سړکونه جوړ کړې او یا ته انډسټري جوړه کړې دلته هغه شانتې انډسټري کارخانې نشي لګېدلی په سوات کې دلته یو انډسټري ده هغه ټوریزم انډسټري ده هغه به انشاءالله د دې موټروی د ایکسپریس وی د جوړېدو سره نور هم په ترقي شي او دا سیمه به نور هم ترقي وکړي او دا نه انشاءالله د چترال نه د دې نه بعد دیر ایکسپریس وی ده او د هغې نه بیا پېښور ټو ډی خان ایکسپریس وی ده دا زما د دې حکومت پروجیکټ دي دا ما انیشیټ کړي صوبایي حکومت په دې کې د چا څه کردار نشته دا ټیم کې ناست دی دو کردار دی پکې د صوبایي حکومت کردار دی پکې مراد پکې دا کردار ادا کړی دی چې د 22 ارب روپۍ د ځمکې پیسې چې دي هغه د فیډرل ګورنمنټ نه موږ ته راکړي دي او بقایي چې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی داسې نه چې سبا دا اولنې فیس چې موږ افتتاح کوله هلته کې یو زوړ ایم این ای هغه وایي دا خو ما ډېره مخکې د دې دغه کړی و پروپوزل ورکړی و او دا په 2 نمبرې جوړې نو دا خبره د ځکه کومه چې دلته تیار خواره ناست دي په دې سوات کې تیار خواره پېژنئ نه پېژنئ که نه دلته ډېر تیار خواره ناست دي هغه تیار خواره بیا بریتونه تاووي دا پروجیکټ مونږ کړی دی نو څه ورسره یې نه خاصې فضولې تاووي نو ما وایي چې د مخکې نه ورته تیل دې خوا کو چې تاوي دپسې نه کړي نو مقصد دا دغې خلکو ته زه وایم د چا چې کوم پروجیکټ دی هغه به افتتاح کوي دې سره دلته ستاسو د انجینرینګ یونیورسټۍ د کیمپس هم افتتاح وشوه باقاعده پروجیکټ دی په هغې باندې هغو خبرې وکړې زه پرې نورې خبرې نه کوم یوه خبره اخرنۍ کوم د سوات کې دلته یو سړی راغلی دی د بلې علاقې نه پېژنئ هغه سړی نه پېژنئ ښې پېژنئ هغه راغلی دی د بلې علاقې نه هغه علاقې برباده پرېښوله اوس دلته راغلی په موږ باندې حکومت کوي نو زه تاسو ته وایم سواتیانو د بل چا حکومت به نه منئ صرف د خپلو خلکو حکومت به منئ چې هر څوک په خپلو خلکو کې چې هر څوک خو د بل چا حکومت به ځکه نه منئ چې دلته راغلی دی د سوات 1 نمبر دشمن دی وایي څنګه 1 نمبر دشمن یې دا دی چې څومره پیسکو ته د ټرانسفارمرو په مدو کې د ستنو په مدو کې صوبایي حکومت چې کم فنډز ما د ایم پی ایز او ایم این ایز ته ورکړي هغې باندې بین لګولی دی وی دا به نه کېږي وی دا بند کړئ زه چیف پیسکو ته وایم چې دا ستا د پلار پیسې نه دي دا د دې عوامو پیسې دي زه دې سړي ته وایم چې دا ستا هم د پلار پیسې نه دي دا د دې عوامو پیسې دي او دا په دې عوامو لګي زه د دې صوبې وزیر اعلی یم چیف ایگزیکټیو یم لمده شړی به دپسې راولم او په پاکستان نه په هندوستان به دې پار کړم دا ته چا ویلي دي دا بدماشي تا ته چا ویلې ده چې موږ به ژوندي یو سواتیان به ژوندي او ته به راځې په موږ به بدماشیانې کې دا بدماشي بالکل موږ د چا نه منو دا د صوبایي حکومت پیسې دي دا موږ د ټرانسفارمرو دپاره او د ستنو دپاره د دې خپلو عوامو دپاره جمع کړي دي چې دوی ته ریلیف میلاو شي ګینې چې دا ټرانسفارمر او دا نه میلېږي او ټرانسفارمر خراب شو نو زه او د پیسکو دفتر ته کښېنې او په ګټو دا جوګان ولې چې پتې ولګي چې دوی ته پته ولګي موږ ریلیف ورکو دا د خلکو نه خلاص کوو عوامو ته ریلیف ورکو د صوبې د فنډ څه کار دی چې موږ ټرانسفارمر او ستنو ته جمع کوو دلته د ګیس سکیمونو هغه ورځ زه راغلی ما د خپل څومره ګیس سکیمونه چې موږ کړي د هغې ما افتتاح وکړه اوس به میټرې شروع کېږي ستاسو د دې علاقې د بریکوټ د شموزو د سکیمو هغه هم د لاسه خراب شو په هغې راته هم بین ولګو بین یې ولګو چې دا سکیمونه نه کېږي دا د سوات دشمن دی بله خبره درته کوم
زمونږ په پارټۍ کې یو سړي ته ټلیفون وکړو ورته وی خو هده نه چې ستا دا زوی وزیر اعلی کو هغه ورته وی محمود خان زمونږ وزیر اعلی دی او عمران خان په ګوتې ایښودې لاس پې ایښودې ده موږ د هغه نه بله نه شو کولی هلکه تا ته وګوره او دې سر ته دې وګوره او دې شکل ته دې وګوره او دې قد ته دې وګوره قد دې د اتیانو دی او خبرې دې دا دي د شیطانانو دي دا ستا حالات دي زه د کلیر یم او خامخا مخې درته یم الحمدلله غلا راکې نشته نو راته څوک ګوته نشي نیوی او ګوره تاسو د شیشو په کمرو کې ناستې ډېر به خراب شئ د شیشو په کمرو کې ناستې خراب به شئ ډېر زیات نو زه درته وایم بل زه د عدالت شکریه ادا کوم چې هغه کمې لوټې وی لوټې به په غسلخانه کې بار په اسمبلو کې بنئ زه منم دا کومه فیصلې چې وکړه د لوټې استعمال د غسلخانې دی د هغه استعمال په اسمبلي کې نشي کېدی چې دی په اسمبلي کې ناست او ما تا به ریپرزینټ کوي دی واپس خوا او یو روپو ته واپس راکوز کو او په غسلخانې کې راته کېښود واپس نو زه د هغو هم شکریه ادا کوم نن الیکشن کمیشن یو غیرت کړی دی پته نه کېږي غیرت یې څنګه کړی دی خو بهرحال وی دا څومره لوټې چې دي دا یې ډسکوالیفای کړي دي دا به ووټ نه ورکوي د دو رکنیت یې ختمه کړی دی واپس په دې لوټو باندې الیکشن کېږي او زه بله خوشخبري تاسو در کوم چې انشاءالله درې نیمې میاشتې بعد بیا الیکشن دی او تیاری ورته د اوس نه شروع کوي او دا د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کینډیډیټس پي هغې ته به ښه په نره ووټ وایي کم غیرت مو چې په دې بلدیاتو کې وکړو دا تاسو چې کم غیرت په دې بلدیاتو کې کړی دی د پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ ته تاسو ووټ ورکړی دی نو زه تاسو ته سلام پیش کوم او تاسو شکریه ادا کوم او کم خلک چې آزاد ولاړو د پارټۍ د ټیکټ نه هغو ته هم په پارټۍ کې مو نور ځای نشته بس ختمه نور به په پارټۍ کې ځای نشته چې الیکشن به راځي ته به آزاد ودرېږي چې الیکشن ختمېږي ته به ما د پي ټي آی ټوپې په سره سوال نه پیدا کېږي نور ټوپې درته نه میلایږي بس ختمه کم چې د پي ټي آی کینډیډیټ و د هغه سره به ټیک ودرېږئ د عمران خان کینډیډیټ دی د هغه سره به د عمران خان نښئ او د هغه سره به اوس دا نښه د یوازې د عمران خان هغه بیډ نه دی پاتې دا نښه اوس د ازادۍ او د غلامۍ ده که ځان غلامول غواړئ نو د ډاکوانو له به ووټ ورکوئ که ځان عمران خان له به ووټ ورکوئ او که ځان غلامان جوړول غواړئ نو د ډاکوانو له بیا ووټ ورکوئ زما یقین دی پښتون قوم چې ته غلام نه دی پاتې شوی چې ته غلامي نه ده کړې نو انشاءالله د غلامۍ دا زنځیرونه به شلو او چې کله عمران خان کال وکړو نو راځئ به ټول که نه ټول به راځئ ما ته پته ده زمانه به مخکې اسلام آباد ته رسېدل یې پښتانه نران یې غیرتمند یې او انشاءالله د غلامۍ دا زنځیرونه به ماتو او پاکستان چې د کم مقصد دپاره قائد اعظم محمد علي جناح جوړ کړی و په 14 اګست په 1947 د اسلامي فلاحي ریاست دپاره هغه مقصد به د عمران خان په مشرۍ کې انشاءالله حاصلو او ټول به ورسره ښه په نره باندې ودرېږو انشاءالله اما نه چې څه کېږي زه به در سره ولاړ یم دا ټول ملګري به در سره ولاړ یم مخکې مو هم نه یې پرېښودي او بیا به مو هم نه پرېږدو په تلو کې در سره 3-4 خبرې د خپل حکومت شیر کومه په بجټ کې مې 4 وعدې کړې یو وعده مې کړې وه چې هیلث کارت چې دا به ټول قوم ته ورکوو الحمدلله تاسو ټولو په جیب کې 10 لک روپۍ پرتې دي هیلث کارت تاسو ته اویلیبل دی بله وعده مې کړې وه چې څومره زموږ ائمه کرام دي په دې جوماتونو کې موږ له جمع راکوي هغو دپاره 10,000 روپۍ اعزازي اعلان مو کړی و هغه هغو ته میلاویږي بله خوشخبري خپل غریبانانو ته ورومه چې کوم موږ لوس کړی و چې د چا آمدن د 14,000 روپونه والا د 25,000 روپونه د هغې پورې یا د هغې نه کمي هغې رونو ته به انشاءالله انصاف فوډ کارت په 1 جولای شروع کېږي هغو ته به اوړه بالکل مفت میلاویږي انشاءالله ورځي دا وعدې مې در سره کړې وې او یو اخرنۍ وعده مې دا پاتې ده چې تعلیمي کارت ایجوکیشن کارت به در کوم پای باندې هم کار روان دی انشاءالله په دې بجټ کې به م هغه اچوم زمونږ هغه بچي چې کم دغه وس نه کېږي په ښه یونیورسټۍ کې او په ښه کالج کې د سبق ویلو هغو ته به انشاءالله د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیم په ښه تعلیمي ادارو کې بالکل مفت ورکوي انشاءالله ورځي
دا د عمران خان هغه واده و د اسلامي فلاحي ریاست حوالې سره د مدینی ریاست حوالې سره چې کومه خبره هغه کړې ده دا د هغې هغه شروعات دي او انشاءالله درې میاشتې بعد په اکتوبر کې به بلکې په ستمبر کې به په اکتوبر کې به انشاءالله واپس عمران خان د دې ملک وزیر اعظمي او موږ به د ټیم حصه یو چې کومې وعدې مو د سره کړي دي انشاءالله هغه به سرته رسو د بریکوټ خلکو د سوات خلکو یو خبره واورئ موږ د سره پښتو په غیرت ولاړ یو تاسو زموږ سره همیشه پښتو غیرت کړی دی په تلو تلو کې د نصرف یو وعده اخلمه زه به واپس هم رسم ځان پېښور ته وباسم یو وعده را سره وکړې ټول لاس اوچت کوي ټول لاس اوچت کوي ښه په نه رابانې خبر ربانے دا خبر په اردو کی وکما دلته میڈیا والا ولاړ دي میرے بریکوٹ کے اور سوات کے غیور پختون بھائیوں میرے بات سن لو آپ سب نے ہاتھ اٹھانا ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لے سب جب بھی عمران خان کال دیں گے آزادی مارچ کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے آپ سب کو نکلنا ہوگا نکلنا ہے آپ سب نے ساتھ دینا ہے آپ نے امپورٹڈ حکومت کو گرانا ہے آپ نے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے آپ نے آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے یہ آزادی کا جنگ عمران خان کے سنگ ہم نے لڑنا ہے اور جس طرح سارا پاکستان نکلا تھا ایک ہی کال پہ عمران خان نے کال دی تھی میں سب پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے خیبر پختونخوا کے پختونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کڑے تھے ہے اور رہیں گے تو انشاءاللہ جو حقیقی آزادی ہے یہ ہم لے کے رہیں گے اور عمران خان کی لیڈرشپ میں رہیں گے لے کے رہیں گے اور یہ آپ کی حکومت آئے گی عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو پورے پاکستانیوں کو وزیر اعظم بنے گا اور پورے پاکستان کی جنگ لڑے گا اور انشاءاللہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے میں کہتے رہتا ہوں کہ میں تو اس وزیر اعظم کو مانتا ہی نہیں ہوں میں تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا تو کیا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم مانیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک اور بات سن لے یہ جو ان سے ڈالر جو ہے یہ اس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا پیٹرول کی قیمتیں یہ بڑھا نہیں سکتے نہ کم کر سکتے ان میں اتنی قوت نہیں ہے ان میں فیصلوں کا وہ ہے نہیں یہ فیصلے نہیں کر سکتے جو آپ کا وزیر خارجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کہ ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں مجھ سے یہ آپ کی نمائندگی کریں گے یہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے سوال یہ پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ جب بھی عمران خان کی کال آئے گی ہم سب نکلیں گے اور مجھے امید ہے کہ میرے سے پہلے آپ اسلام آباد پہنچیں گے شکریہ پاکستان زندہ باد